نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، د سجده سهو متعلق یو څو مسائل ستاسو د وړاندې بیانو. اکثر خلک که نارینه دي زنانې د دین اکثر ګورې نه خبرې او خاص کر زنانه ته خو بیا د سره پته یم نه چې سجده سهو پکې دا څه ته وایي او دا به څنګه کوو او دا به ولې کېږي. نو محترمو دا ویډیو ډېره اهمه ده ځکه هر سړی او ښځه نارینه او زنانه غریب او مالداره چې عاقل او بالغ هغوی مونځ کوي په هغوی باندې فرض دی. نو هغوی چې کوم دی چې مونځ کوي نو د هغوی سره دا راتلی شي چې په هغوی باندې سجده سهو راشي. نو کله پرې راشي ویې نه کړي او کله پرې رانشي وبې کړي. نو د دې پیژندل لږ پکار دي. شریعت کې طریقه دا ده چې مونږ مونځ په داسې انداز وکړو چې څنګه په مونږ فرض شوی دی چې په هغې کې مونږ کمې زیاتې ونه کړو او چې کله زمونږ سره داسې حالات راشي چې په هغې کې زمونږ نه کمې زیاتې راشي نو شریعت بیا د هغې یو لاره ښودله د هغې پټۍ چې کوم مې دا سجده سهو ده. نو بعض ځایونه داسې دی چې په هغې کې سجده سهو راځي بعضو کې نه راځي. زه مختصر انداز چې کوم دی د دې وضاحت کوم. په دې کې اول نمبر مسله دا ده چې د فرض مانځه په اولنې 2 رکعتونو کې که څوک الحمدو ډبل پیرې ووایي لکه یو پیرې ووایي ولضالین چې کوم دی ووایي او بیا پرې راشي نو چې ډبل یې وویله یا اکثر حصه چې کوم د الحمدو ویله بیا یې وروسته سوره شروع کړو نو په دې صورت کې به د باندې سجده سهو راغله ځکه دله فوراً چې کوم دی پکارو د الحمدو نه پسو صورت او د په هغې کې چې کوم دی دوباره په الحمدو راغې صورت یې پرېښودو هغې ته وروسته لاړو نو ګویا چې به د ده نه تاخیر راغې په صورت فعلو کې. دغه رنګې که د فرضو په آخري 2 رکعتونو کې داسې وکړي نو بیا به د باندې سجده سهو نه راځي. او که یو انسان دا نفل منځونو یا سنت وغیرہ د دیو چې کوم دی په هر رکعت کې کاغه دریم دی او که څلورم دی او کاول دویم دی چې دا ډبل چې کوم دی الحمد ویل په د باندې سجده سهو راځي بس یو پیر به وي ډبل به نه وي. او که د چا نه الحمدو د فرضو په دریم او څلورم رکعت کې پاتې شو مثال الحمد یې پوره ونه ویله یا هسې د هغې په مقدار ودرېدو یا پکې نور څه ویله په ده باندې سجده سهو نه راځي. او که چېرې دا د فرضو نه علاوه هر یو مونځ وي که هغه نفل دی که هغه سنت دی که هغه واجب دی هر یو دی چې ده پکې الحمد ونه ویله په دریم یا په څلورم رکعت کې نو ګورې په ده باندې بیا سجده سهو راځي. دې ته به چې کوم دی خیال کړي. دغه رنګې یو انسان دی او هغه د الحمدو نه پس اتحیات لله شروع کړه دا ویله په دې باندې بیا سجده سهو راځي. او که د الحمدو نه مخکې یعنې اول په اتحیات لله باندې شروع کړه بیا پسې فوراً چې کوم دی ده ته ور یاد شو دا خو زه په غلطه باندې روان یم نو بیا چې کوم دی د هغې نه پسو الحمدو شروع کړه بیا صورت نه په ده باندې سجده سهو بیا نه راځي. نو نور هم داسې ډېر زیات مسایل دي د وخت سره به انشاءالله بعضې مسایل چې کوم دی ستاسو د وړاندې زه بیانوم اوږدم وي. الله رب عزت دې زموږ مونځونه چې کوم دی په صحیح طریقه باندې مونږ د ادا کولو توفیق د هغې راکړي او الله رب عزت دې زموږ مونځونه په خپل دربار عالي کې قبول او منظور کړي. وما علینا الا البلاغ.